بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اما بعد. عزیزانو محترمو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې قربانۍ متفرق مسائل شروع، نن په دې درس کې به موږ تاسو سره یو مسئله شیر کوو چې هغه هم د قربانۍ سره تعلق ساتي. هغه مسئله دا ده چې په حلال زناور کې داسې ځایونه دي یا داسې شیزونه دي چې د هغې خوړل مکروه تحریمي، یعنی حرامو ته نږدې دي، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام د دغه شیزونو نه منع فرمایلي. قدرمنو مسلمانانو، په هغه کې اول نمبر دم مسفوح چې ورته ویل کېږي، هغه وینه چې زناور کله ذبح کړلی شي، حلال کړلی شي، د هغې نه چې کوم وینه بهیږي هغه وینه خوړل یا هغې څښل دا حرام دي. دغه شان دویم خصیتین، د نر زناور چې کوم انډې هغې خوړل هم حرام دي. دریم د نر زناور ذکر، اندای مخصوصه چې په کوم ځای میچازې روزي هغې خوړل هم حرام دي. دغه شان فرج د مادي زناور چې کوم مخصوص ځای دی هغې خوړل هم دا مکروه دي، حرام دي. دغه شان قدرمندو مثانه چې ورته ویل کېږي د میچازو تیلی، هغه خوړل هم حرام او مکروه دي. دې سره سره غدود، هغه غوښې ته ویل کېږي چې دا سخته غوښه پیدا کېږي په زناور کې د څه بیمارۍ یا د څه فساد د وجې نه چې د هغې بدن کې څه بیماري راشي یا څه فساد راشي، هغې کې یو اندام کې یا کوم ځای کې چې غوښه سخته شي، د هغې خوړل هم دا حرام او مکروه دي. اخرنی هغه ځای چې موږ او تاسو ورته تریخې وایو، هغې خوړل هم حرام دي او مکروه دي.